أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی محترم و اوریدونکو کتونکو، نن 13 دسمبر د جمعرات ورځ ده. تاسو ملګرو په علم کې به یې بیګا 12 دسمبر ډوک عباسي راولپنډي کې زما یو جلسه او پروګرام و د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حواله سره. په دغه حواله سره زما جلسه او پروګرام و چونکې زه د جلسې او د پروګرام په حواله سره راولپنډي ته ما حاضري کړې وه، خو د دې نه هم نه وم خبر چې پنځپیریانو د پوره پاکستان نه راجمع شوي دي صرف د یو بیان د روکا وهلو دپاره دومره لویه منصوبه جوړوي. مشهوره قصه ده، مږې راجمع شوي وې، هغوی ویل چې زمونږ قتل عام شروع دی، د په څه طریقې سره روکتام وکړو. بېنهي د مږو کومه قصه چې وه بېګا پنډۍ کې په پنځپیریانو باندې ټوله ورځ همدغه طریقه توره شوې ده. واقعه دا وه، ما تقریبا 8 بجې بیان شروع کړو. بیان دوران کې یو 3-4 پنځپیریان پاڅېده، هغوی د جلسې د ورانولو کوشش وکړو. ما ته ویل چې تا چیلنج کړی دی او ستا چیلنج مونږ قبلوو. حالانکې زما هغه بیان په ریکارډ باندې ډېر چلېدلی دی. ما په هغې کې دغه هومره وویله چې د پنځپیریانو توحید ټول قبر ته راوړ شوی، د قبر نه بار د پنځپیریانو توحید نشته دی. او بیا مې هغې کې دا وویل چې د پنځپیریانو خضر حیات چې دلته په راولپنډۍ اسلام آباد کې ناست دی او یو تکفیري میشن یې شروع کړی دی، کله تبلیغي جماعت باندې د کفر فتوه لګوي، کله په نورو جماعتونو باندې. په کالام کې مناظرې چلنج ورکو، پېښور کې ورکو، هلته مونږ قبول کو. پنځپیریانو ته مو ویله چې خضر حیات راولئ، منیر شاکر راولئ، مونږ ته مخامخ کېنوئ، 10,000 انعام درکو. تر اوسه پنځپیریانو پوره نه کړو. دې ځای کې دیو پاڅېده، دیو چغې شروع کړئ. ما خپلو کسانو ته ویله، ما ورته ویل وهئ ما. اول خو اصول دا و چې په جلسه کې پاڅېدل نه و پکار، جلسه ختمه شوې وې، تاسو به د اصولو مطابق راغلي وې، لکه څنګه چې درته مونږ جلسو کې کوو. جلسه ختمه شوه، بیا به راغلی وې چې مونږ مناظره کوو، تیار یو، تا کومه خبره وکړه ما سره به د تاریخ ټایم ځای متعین کړی و. خو دغه خو د پنځپیریانو قسمت کې نشته دی او نه وه. دې وجې نه دیو ملګرو ته ما وویله، ما ورته ویل دیو کېنوئ، پرېږدی یې ما ورته مونږ څه پنجابیان نه یو، مونږ پښتانه یو، انشاءالله مونږ به پښتونخوا کې هم درته کم سبق درکړی، دغه به درته پنجاب کې هم درکوو انشاءالله. هلته جلسه وشوه، دعا وشوه. خو د دیو دا کوم مولیان چې راغلي وو سازش تحت، هغه زما کسانو نیولي وو د پیرې طریقه د رهبر شریعت حضرت مولانا عزیزالرحمن هزاروي صاحب دامت برکاته د مدرسې طلبه کرامو. جلسه ختمه شوه، ما دعا وکړه، زه کمرې ته راغلم، د دیو مولیان ما سره کېناسته، ما په زور راټینګ کړم، ما ورته پرېږدی یې ما. ویډیو ان شوه، الحمدلله هغه ویډیوګانې بېګا مونږ د خپل پیج نه شیر کړي، ټوله دنیا کتلي. ما ورته ده ما ته ویل تا چیلنج ورکړی دی. ما ورته چیلنج مې نه دی ورکړی، چیلنج د تاسو خضر حیات مردار ورکړی، ما جواب کړی دی او زه قایم یم په هغې. د سماع الموتی موضوع زمونږ په منځ کې تاسو دغې ته شرکي مسله وایي، که ما خضر حیات ته بوتلی شئ، د هغه مدرسې ته د امن ذمه داري ما ته راکړئ، زه در سره تلو ته تیار یم. که ما نه شئ بوتلی، زه د امن ذمه داري در کوم، ما ته یې راولئ. خو دیو په دغه دواړو خبرو کې یوې ته تیار نه شو. الحمدلله ما بار بار کوشش وکړو، بیا دیو ووته لاړه. ما یو تحریر هم ورکړو، ما ورته چلو تا قیامت تاسو ته مهلت شو، چې دې ته هم تیار نه شو، دیو ووته لاړه. واپسې کوو، ما ورته په الحال نظم زه به دلته ناست یم، ځکه دې وروسته پروپیګنډه ونه کړي. ګنټې پورې زه بیا هم په هغه ځای کې ناست وم، طلبا راسره وو. الحمدلله چې کله د دیو نه مایوسه شوم، بیا د هغه ځای نه راپاڅېدم، د طلباو مجمع راسره وه، تر روډه پورې په استقبال باندې راووتو. هلته نارهبازي هم د پنځپیریانو خلاف وشو، خو مضبوطه د حیات النبي صلی الله علیه وسلم زنده‌باد نارې هم ولګېدې، د
هغه ځای پورې موږ راووتو واپس پېښور ته راغلم. زه چې راغلم بیګا ما د ویډیو په ذریعې سره بیا وکته فیسبوک په لارې چې پنجپیریانو یو قسم پروپاګانډې دا کړې دي چې مونږ جای مناظره کې حاضر یو مفتي صاحب مونږ نه وتښتېدو. عجیبه خبره ده جای مناظره تاسو سره چا مقرر کړی و چې زه پکې نه وم او تاسو وایي. زه خو جلسهګاه کې د پروګرام نه وروسته مې 2 ګنټې پورې ناست وم او بیا پېښور ته راغلم. دویم که دا تښتېدل وي یو ځای کې بیان وشو جلسه وشو هغې نه پس به خامخا سړی کور ته ځي واپس. نو که دا تښتېدل وي خو د شیخ طاهر نه شروع که هر پنجپیری بار بار تښتي بیان وکړي راغه ځای نه لاړ شي بیان وکړي. اوس هلته یو ما ته بار بار ټلیفونونه کوله چې ته وتښتېدې نو ما ورته خور خو دې نه وه راکړې چې هلته ورته پروت دی که نه خو جلسه مې وکړه واپس به پېښور ته راتلم که نه دا تېښته شوه. ما هلته څه کولی مدرسه مې پېښور کې ده کور مې پېښور کې دی بچي مې پېښور کې دي. نکاح باندې مقصد ته ورکول پښتنو همدغه یي. دویم نمبر دیو توصیف عمل ته راوستی و بګوړه د ثوابۍ. نو زه دې ته وایم او توصیفه د الله نه ویرېږي د الله بنده ثوابۍ ته زه 25 پیرې ته راغلم او ته ما پسې ول پنډۍ ته راغلې. یار شرم هم دیو ته نه ورځي چې کم از کم د خپل ضمیر به هم بېګا ډېر ملامته کړي انشاءالله. نو الحمدلله مونږ تښتېدلي نه یو اوس هم په خپله خبره باندې قایم یو. تاسو په سماع الموتا باندې چیلنج ورکړی شرکي بدعي مسله هم ورته ویلې ده. مونږ وایو دا شرکي مسله نه ده بلکې تاسو په دغې سره د صحابه کرامو تکفیر کوئ. یو ځل مخامخ را سره راشئ کښېنئ. زه بیا وایم ما بېګا پنډۍ کې کومه خبره کړې ده قسم دی زه نن هم پرې قایم یم او د خپل مرګه پورې به زه قایم یم. زما د مرګ نه وروسته چې زه نه ومه زما څومره ملګري دي شاګردان دي د نوجوان ناب دا ټول به په دقې باندې قایم زه نه ومه انشاءالله. ما د مرګ نه وروسته راشه د هغوی سره کښېنه په دقه موضوع به در سره ناست یو. مونږ کې منافقت نشته دی مونږ کې دروغ نشته دی مونږ کې دوکه نشته دی. مونږ کومه خبره په سټیج باندې کوو هغه خبره قسم دی په میدان مناظره کې کوو. پنجپیریانو دا واورئ چغې مه وهئ دروغ مه وایئ. قسم دی په تاسو کې مور تر اوسه هغه نه دي راوړي چې د دلیل په میدان کې مونږ سره کښېني. او زه خو دا وایم پنجپیریانو ته قسم دی مناظرې دپاره د تیارۍ اړو ضرورت هم نشته دی. ما ته صرف یو ورځ مخکې اطلاع وکړئ یو کال تیاری وکړئ یوه ورځ مخکې راته اطلاع وکړئ. زه د هغه ځای نه کتابونه به شپې شپې راوړنو مونږ به درځو لکه د 1 اګست مناظره ثوابۍ والا به مې یادوي هغې کې هم دقسې کړي دنیا هم شکست وکتو باقي پاتې شو. زه یو ځل بیا خپله خبره په ریکارډ ملګرو ته راولم د چا پروپاګنډو کې مه راځئ. نه خو مونږ تښتېدلي وو پنډۍ کې بیان وشو د بیان نه وروسته هغه ویډیو زمونږ پیج نه تاسو ته شیر شوي دي کتلي هم دي. ما ورته وویل که خضر حیات ته مې بوځئ در سره ځم ما تېرولی تیار یم. اوس د صوبه سرحد پنجپیریانو ته مې که مې پنجپیر ته درولئ د امن ذمهداري راکړئ موضوع همدقه ده هلته درځم. هلته نشئ راکولی ما ته راشئ زه مېلمستوب کوم کرایه هم درته درکوم د امن ذمهداري هم درکوم. 5 مولیان د تاسو 5 زموږ تاسو چې څومره لوی مولیان راوستی شئ رای ولئ کشران راوستی شئ مشران راوستی شئ خو جماعتي سطح باندې را سره کښېنئ انشاءالله د ټول عمر جګړې به ختمې شي. خو زما امید دی 8-9 کاله ستړي شو انشاءالله بیا هم د خپل رب نه امید دی چې دغه ارمان به په خپل زړه کې قبر تر ځان سره ویسو تیار به نه شي انشاءالله. نو دغه مختصر کارګزاري وه د ملګرو مخې ته راغله. نه مونږ تښتېدلی یو نه تېښتې والی یو هم باغنے والے نہیں بگانے والے ہیں انشاءاللہ. په هر کوڅو هم دا دننه کړي دي پنجپیرې او پنجپیري سړي کې دومره غیرت نشته دی. پرون ورځ په 12 دسمبر باندې دلته پېښور کې د یوه ورځ مخکې ما ته حدیث تبلیغیان راغله د ګلبهار دلته پنجپیریان مونږ ته وایي چې مناظره را سره وکړئ. ما راشه صدام مولوي صاحب ما 3 طلبا ور ولېږل د مناظرې د شرایطو د اصولو دپاره چې ته کوڅه په کوڅه چغې وایې د مناظرې دیو مې ورته ور ولېږل. پرون ورځ پېښور کې خلیل الرحمن پنجپیری هغه خپل شاګردان کېنول هغه شیخ صاحب ویل دا بې غیرته دي دا حرامیان دي دا فسادیان دي بې وقوفه دي دروغجن دي. او ویل چې کله مونږ واورېده چې په مونږ پسې دیو راځي وایي مونږ چې راپورټ وکړو نو بې وقوف بچې لاره کوڅو کې چې تبلیغیان د لاسو نه نیسي چې مونږ سره مناظره وکړي هغه وخت کې تا ته پولیس نه در یادېږي خو چې کله در سره مونږ د امن په ماحول کې کینو جګړه ختمو بیا پولیس در په یاد شي. نو پرون یې مونږ ته کلکه توبه پېښور کې اوس چې آینده به دغسې نه کېږي. ځای په ځای زور هم دغه دی نور هم څه نشته دی.
الله تعالی دې د پنځپیریانو د هر قسم وسوسو نه زموږ ټول مسلمانان محفوظ کړي. دیو نه د قرآن خدمت کوي نه د دین خدمت کوي، صرف د وخت په حکمرانان باندې خرڅېدونکي خلک دي. د 100,000 روپو دپاره ټول ایمان یې په دغه کې راجمع دي. کله د حضور علیه السلام د دین دپاره د حضور علیه السلام د رسالت دپاره د دې ژبې نه کولاویږي، د دې ژبې صرف د فساد دپاره کولاویږي. او انشاءالله زموږ د نوجوانانو نه دا قافله به چې تر څو ژوندی وي د پنځپیریانو فساد به انشاءالله نه چلېږي په دې باندې. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.